السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب ما ویل ها ما داسې خبره نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړي. ما داسې ویلي دي چې کوم کار نبی علیه السلام نه کړي او خیر القرون کې نه شوی. دا کلیف پوره واوره یا ځان دې په نه پوي کړي یا ځان دې په پوي کړي دی، خو بیا هغه ما بیا نشر کړو ستا د وجه نه چې هغه ما خیر القرون یاد کړی دی چې نبی علیه السلام نه کړي او خیر القرون کې نه شوی او باعث موجود او مانع نه موجود. صحیح دی. په دغه کې به خبره وکړه د هدایت عبارت کې د نبی علیه السلام کوي چې خیر القرون کوي دوستا د هدایت په عبارت کې دا دی چې نبی علیه السلام نه دی کړی، خو بیا تشریح دا ده چې خیر القرون کې بیا چا نه وکړی، نبی علیه السلام هم نه وکړی. ستا مدعا د خیر القرون د دعوه خاصه د مدعا د عامه ده. دلیل دی د هدایت چې ویل دی هغه د نبی علیه السلام نه کول دی او مدعا دی یې د خیر القرون دی. یوه خدا خبره ده. خبره ته وکړه هدایت کې دا عبارت دا چې نبی علیه السلام د اختر د لمانځه نه مخکې نفل نه دی کړي. دا ته صحابو نه ثابتولی شي چې صحابو بیا کړي دي. صحیح دی. اوس هدایت په عبارت کې د نبی علیه السلام نه کول دي. عبارت یوازې نه دی، یوازې ما د هدایت عبارت نه ویله، شپېته عبارت مې نور هم درته ویلو دي، قسطلاني مې هم درته ویلی او دا ټول مې درته ویل. او ته خبره واوره زر ته خبره وکړم. چا د ویل دي هدایت ما شوه ته د یوازې هدایت دلیل خاص مو مطالبه کوه. ما یوازې د هدایت عبارت نو پیش کړی. د هدایت د عبارت تشریح ته وګوره. هغه کې دا دي چې نبی علیه السلام د اختر د لمانځه نه مخکې نفل نه دي کړي، د دې وجه نه کول نه دي پکار. بیا وروسته ته تحقیق وکړه چې بیا صحابه کړي دي که نه دي کړي. که صحابه کړي بیا هم کول پکار، خو صحابه هم بیا نه دي کړي. او دا تحقیق چې دی دا زر ته حواله درکړم. شیخ سلیم الله خان صاحب زر ته خبر وکړم. شیخ سلیم الله خان صاحب لیکلی دی د دې حدیث په تشریح کې من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دی ور درته حواله درکړم پوره دی دې خبرې چې دا خبره ته بیا هلته وګوره. د شیخ سلیم الله خان صاحب شرح ده نفحات التنقیح د مشکات د دې حدیث په تشریح کې وګوره. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دلته دا دواړه قاعده چې ما ذکر کړي دا دواړه د سلیم الله خان صاحب لیکلي دي. خو اوس وایه اوس دا خبره په درته کوم شیخ صاحب محترم خبرې به ما ته ورته وکړو. یعنی د هدایت په عبارت کې خو نشته او چې کار صحابه څخه هم نه دي ثابت. ګوره زه ته وایم خبره دې وکړه که نظر ته اوس وایم د هدایت په عبارت یوازې ته د دلیل خاص مطالبه کې دا د قادیاني مزاج دی چې هغه ویلې چې دې کتاب کې راته وښایه. یو وابي ته ما وویلې ورېږه خبرې ته غوږ کېده. یو وابي ته ما وویلې چې د مقدم او تالیف په مابین کې مساوات هلته رفع د مقدم مستلزم نفي د تالیل هغه راته ویل حمدالله کې راته وښایه. میر المانی لیکلي دی وینا حمدالله کې راته وښایه. تا ته زه حواله در کوم چې حواله د کتاب مې درته درکړم. خاص کتاب کې مه غواړه مکه حواله د هدایت ورکوي بیا بل ځای غلې ما خبر ته اوس غوږ ونیسه. دا ستا مناظره کورس چې ته کوې دا په خیر القرون کې سوی دی که نه دی سوی؟ دا وسایلو کې دی. په وسایلو کې دی چې ثواب یې بولې کې نه بولې. وسایلو کې بدعت نه راځي. وسایلو کې بدعت نه راځي. ثواب یې بولې کې نه بولې. ثواب یې بولې کې نه بولې. ذریعه د ثواب ده. ذریعه ده وسیله ده وسیله عبادت نه ده. عبادت عین عبادت نه دی، مقصود بذات نه دی. میلاد کوم ذریعه د ثواب ده هغه ولې ناروا دي؟ ته خو دې ته موقت عبادت وایي که نه؟ څه موقت عبادت؟ دې میاشتې عبادت ورته وایي. دې میاشتې عبادت خو علما کرام ورته وایي. زه خو مناظرې ته دې میاشتې عبادت نه وایم. ته ولې بیا خالي په دغه وجه پنجشنبه او بله پنجشنبه کوې؟ دا خو تعین عرفي زه کومه ثواب پکې دا نه وایم چې دی پنجشنبې پوره جایز دی بله کې ناجایز دی. په دې ورځ کې ثواب ډېر دی په بله کې کم دی. پنجشنبې پوره طالبان اوسګار دي. دا ته خپلو بیانونو کې ته وایي چې دې کې تعین شرعي دی او تخصیص شرعي دی او په دې کې ثواب زیات دی. ته خپلو بیانونو کې دا نه دي. وله دغه میاشت فضیلت لري که نه د میلاد میاشت؟ د میلاد میاشت فضیلت لري. دا مثل د میلاد د میاشت ده. دا عین د میلاد میاشت نه ده. د میلاد د میاشت فضیلت لري که نه؟ نه دا د میلاد میاشت ده. ته دا ثابته کړه دا د میلاد میاشت ده. دا بالکل د میلاد میاشت. نبی علیه السلام په دې میاشت پیدا شوی. په دغه میاشت کې پیدا شوی. د دې میاشتې په مثل کې پیدا شوی. مړه بداحت نه انکار کوي. د دې میاشتې په مثل کې پیدا شوی. 1400 کاله مخکې د دې میاشتې په مثل کې پیدا شوی. ته دا خبره ثابته کړه چې دا د میلاد میاشت ده. د عاشورا چې د سوي ده دا په کومه میاشت ده؟ هغه منسوسي ده. دې کې نس نشته. دا منسوسي ده. پیش که نس دا د مسلم شریف حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم فيه ولدت فيه ضمیر یوم ته راجع دی که میاشتې ته راجع دی؟ یوم ته راجع دی. نو خدای یوم ته ته خو دا میاشتې دی که نه؟ نو ته خو میاشتې دی. خدای درته انصاف درکړي. ته میاشتې دی هغه یوم یاد دی. یوم یې ولدت. یوم په ضرور په هره میاشت کې راځي. هغه یوم ولدت دوشنبې میاشت یاده کړي. دوشنبې میاشت په کال کې 48 ځله راځي. 48 ځله د دوشنبې د کومه؟ د دوشنبې ورځ یوازې په سفر کې راځي. یوازې په ربیع الاول کې راځي دوشنبه. نه دا یوم یوازې په ربیع الاول کې راځي.
اطلاع چاته ورکوه نه ته ماته خبره ته غوږ کېده خدا خبره مسلم ختمه کړه کنه اوس روح البیان ته لاړې د مسلم خبره ختمه کړه د مسلم خبره ختمه کړه مسلم شریف کې ته وایي چې حدیث ته چې ذالک اليوم الذي ولدت فيه په دې ورځ کې زه پیدا یم په دې کې دا میاشت کوم ځای کې یاده شوې ده دا ورځ یوازې په دې میاشت کې ده که په نورو میاشتو کې هم راځي دا کال کې 78,000 راځي دا میاشت فضیلت لري د دې ورځې په خاطر لري دا د روژې میاشت په څه دا ورځ خو تېره میاشت کې مو کنه دا روژې ورځ په څه خاطر فضیلت لري نبی علیه السلام تېره میاشت کې روژه په دې ورځ نه ونیولې روژه میاشت په څه خاطر کې فضیلت لري اورېږه خبر خلاصه کا د دوشنبې ورځ باندې د دوشنبې په ورځ نبی علیه السلام پیدا شوی دی خبرې ته غوږ کېده ورې غوړ نه سواد تو کا خبرې ته غوږ کېده په دې ورځ نبی علیه السلام پیدا شوی دی په دا ورځ په کال کې 48,000 راځي دا وری په دې میاشت کې نه راځي ته وایي د ربیع الاول په میاشت کې ده دا ورځ خو د دوشنبه هر میاشت 4 ځلې راځي ښه او هر میاشت 4 ځلې نبی علیه السلام روژه نیولې څه شی چې د نبی علیه السلام د ولادت ورځ په عبادت لمانځو دا منسوخي ده که نه روژه پکې راغلې د نبی د ولادت ورځ نه د دوشنبې ورځ نبی علیه السلام روژه نیولې ده او په هر میاشت کې 4 دوشنبې نیولې ده ته په هر میاشت کې 4 میلاده ولې نه کوې زه په هر میاشت کې څخه نور څه 4 میلاده وکړم موږ کوو خو دغه چې روژه نیسو د هر میاشت میلاد دی د چې په هر میاشت کې موږ خلکو ته وایي چې روژې نیسي د هغې 4 میلاده دي کوئ خو د میاشتې په وایي اوس د ربیع الاول فضیلت دې ذکر کولو تېره میاشت کې تا کړی و میلاد تېره میاشت کې دې میلاد کړی و نه تېره میاشت کې تا میلاد کړی و او بله میاشت کې دې کړی و موږ تېره میاشت کې دغه میلاد کړی دی چې په دوشنبه روژه نیسو دغه میلاد مو کړی دی نو د هغې میلاد او دې میلاد څه فرق دی نبي علیه السلام د روژې میلاد کړی ته دا بل میلاد کوي خبرې ته غوږ کېده خبرې ته غوږ کېده ته وایې چې تېره میاشت مې د روژې میلاد کړی دی نه تېره میاشت د روژې میلاد کړی دی دې میاشت کې دا بل میلاد کې دي دواړو میلادونو کې ولې فرق کوي تا ولې پرون د سیرت کانفرنس کوئ ولې بله میاشت کې نه کوئ دا خو تعیني عرفي دی دا تعیني عرفي دی خو دغه دې کې خو ثواب زیات نه دی که نه پر بله باندې اړی زه خو بیا دا درته وایم چې بله میاشت کې ته وکړه بله میاشت کې دې مو کې بله ورځ کې دې مو کې بله ورځ کې دې مو کې ټولې ورځې یو شانتې دي فرق یې نشته ها یوه میاشت نه ده خوښه دا تخصیص مې نه دی خوښه او تعیني شرعي شارع به کوي ته خو شارع نه چې ته ځان نه کوې ته شارع یې نه ته شارع یې چې ځان نه دا تعین کې نه ته کوم ته تخصیص څه بولې یو تخصیص او تعیني عرفي دی هغه عرف ته حواله دی عرف والا به کوي یو تخصیص او تعیني شرعي دی هغه به شارع کوي نه راتلی چې خاص پر دغه میاشت رالي چې پرون د سیرت کانفرنس کوي دا خو د عرف مسله ده کې خو د شریعت دین کې ته نه وي ګوره کوم شی چې ته ورته شرعي وایي هغې دپاره به د شارع باندې حواله ورکړې او کوم شي ته چې عرفي وایي هغه مسایل عرف ته حواله دي موږ ګوره نن میلاد کړی دی شیخ صاحب موږ نن میلاد وکړي نن تېره میاشت ولې نه کولو ګوره که زه د تخصیص داسې قایل وایي چې بل وخت ناروا دي په دا وخت کې روا دي نو بیا مې نن نه کوي په تېره میاشت کې مو هم کړي دي په بله میاشت کې هم په تېره میاشت دې کړی ته قسم وکړه چې تېره میاشت تا کړی دی ما دې قسم چې ما په تېره میاشت کې د سفر د میاشت آخري چهارشنبه باندې میلاد کول کړی خو دا بل بدعت دې کړی سروري چهارشنبه دې لمانځلې ده محفل میلاد دې نه دی کړی محفل میلاد دې نه دی لمانځلی هغه دې بل بدعت کړی دی محفل میلاد دې نه دی کړی منکرین دي هغه موږ منکرین نه دي اصلا د بدعتیان انکار کوي تا لویه دوره چېرته کړې ده تا لویه دوره چېرته کړې ده تا لویه دوره چېرته کړې ده بلې خواته ځان مه باسه ما لویه دوره په چین کې تا غلام حضرت شیخ صاحب سره غلام حضرت شیخ صاحب تا استاد دی هغه لویه دوره د ادریس شیخ صاحب سره کړې ادریس شیخ صاحب دې ته بدعت وایي ادریس شیخ صاحب دې ته بدعت وایي د سروري چهارشنبې ته هغه بدعت وایي نو هغه ته بدعتي وایي اوس هغه د سروري چهارشنبې ته بدعت وایي هغه میلاد سنت بولي چې بدعت بولي سنت یې چېرته بللی ته قسم کوی شي نه ته قسم کوی شي چې هغه ورته سنت وایي مخکې مه ځه که نه ته وایي چې د هغې باباجي ورته سنت ویلی دی په دې ته قسم او طلاق کوی شي قسم او طلاق وکړه نه قسم سنت خبره فتاوی حدیثیه سنت مو لیکني اوس زه د ښکاره اوس د ډاګۍ بابا یاد کې اوس فتاوی حدیثي ته راړي خدای ورته هدایت وکړي ډاګۍ بابا نه ماته سنت وښایه ته قسم وکړه چې ډاګۍ بابا ورته سنت ویلی دی ډاګۍ بابا
تور دې هغه میلات هغه سنت بدعت نه بولي او چې خپل په ځای کې بدعت نه بولي چې بل مسلمان کې بدعت کې بولي هغه د تخصیص شرعي قائل دی تخصیص شرعي خبره وکړي تخصیص شرعي هغه د تخصیص شرعي قائل دی خبره سره کوو د ډاګي بابا خبره ته ماته ثابته کړه چې هغه د تخصیص شرعي قائل دی خبره سره وکړو بل فاطمه راځه نو ته خدا خبره پرې خو د دې کې شکست یو خړو کته نه دا ډاګي بابا ورېګا سره دې فضیلت منې کې نه منې ډاګي بابا خبر ولې نه خلاصې سره دې میاشت فضیلت منې کنه ګورځان کاږي دا خو دوی ما خبر شو کنه دې ډاګي بابا خبر نه ته و تختیری کزه بابا حواله زه درښکار کوم چې فتاوا حدیثیه کې فتاوا حدیثیه ډاګي بابا دا الله دې ته هدایت کې د فتاوا حدیثیه ډاګي بابا دا ډاګي بابا خبره سره ختمه د غوږوم نه اوري اوس کته بلاس ولا زه ته هغه حواله ورته کړې د فتاوا حدیثیه ډاګي بابا نه ده سنت ورته ویلي ډاګي بابا نه ماته سنت ثابت کته وای چې ډاګي بابا ویلي دي دا سنت ته ثابت کما ده حدیثیه سنت بولی بل فاطمه مزغل راس پر تخصیص شرعي خبر تر کوم وس خزر ډاګي بابا خو دې دروغ ویلي وزه ها ته تخصیص شرعي بدعت بولی تخصیص شرعي چې د شارع نه ثابت نه هغه بدعت ده شاباش یعنی سره کم تخصیص شرعي کوي سړي دا ویل چې دا میاشت کې د نور وختو فضیلت ډیر دی نور ثواب هر وخت په دا میاشت کې برکات ډیر دي دا څه شي بولی که شارع نه دا ثابت شي چې په دې میاشت کې برکات ډیر دي نو بیا به شارع نه ثابت شي برکات ډیر دي دا څه شي بولی شا دا قول کولو شارع که غیر شارع شارع که غیر شارع شارع غیر دی الله دې لکه په نبی علی السلام څخه غیر بل چا دا عمل کړی وو یا دا قول کړی وو چې په د میاشت کې فضیلت ستاده د دې ولسمي خصوصي میاشت هر کال چې راځي فضیلت لري دا څه شي بولی دا زنه منم زه تخصیصي شرعي او تعیني شرعي شارع نه بغیر بل څه نه منم علماء په دې قول کړی دی هغه څه وایي علماء دا سرفراز خان صفدر صاحب ته وګوره راهي سنت کې لیکلي دی هغه عالم دی هغه لیکلي چې دا د دوی تفردات دي علماء مثلا شامره مولا دا خبره کړې ده علامه شامره مولا دا قول نقل کړی دی روح البيان کې علامه الوسی نقل کړی دی شیخ عبد الحق محدث دهلوي رحمه الله نقل کړی دی شیخ محمد عابد سندي رحمه الله نقل کړی دی خبر واوره دا شارعان دي ستاسو په دلیل خبره کوه دا شارعان دي نو تخصیص شرعي دی غیر شارع نه څنګه ثابت دی دلیل باندې اوس خبره کوي نو غیر شارع نه څنګه ثابت دی تخصیص شرعي یو خبر د جواب در کوم غوړ نسه هو غیر شارع نه څنګه ثابت دی تاخذ ما خبرت غوړ نسه نحن متبعون لا مبتدعون حيث وقف سلفنا نتبع دا په اجتهاداتو کې په اعتقاداتو کې الله اکبر دا ستاره شیخ سرفراز خان صفدر چې رتکی دا متبعون دا خو په اجتهاد زغه دلیل قوي وي دی دلته زما واست خبر په دلیل دا اشخاصونه دا په دلیل خبره کوه اوس ته چې ما سره بحث کوي ته یو طرف ته تخصیص شرعي وای دا کوم نمونه چې تواخذ دا شارعان دي دا شارعان نه دي ګوره نو څنګه شارعان نه دي تخصیص شرعي نه څنګه ثابت دي چې بولې ته ماته تخصیص شرعي ته تعریف وکړه تخصیص شرعي دي ته و چې شارع کړی نه او څه تعریف راخ شارع کړی دي تخصیص شرعي یعنی دا چې تخصیص چې شریعت ته منسوبي او شریعت تعریف راوځي نسبت هغه څه معنا ده یعنی چې الله پاک کړی کوم تخصیص یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی یا په خیر القرون کې شوی آیات کې راغلي حدیث کې راغلي پاسارو دي صحابو کې راغلي آیات او حدیث کې څنګه راغلي چې په دا ورځ یو کې بل ورځ جمع کوي کدا چې راغلي خو به ټیک ده کدا چې ته ثابت کا کنه مدعي خو ته کدا چې نه راغلي کدا چې کوم نه وای چې بل ورځ جمع کوي موږ مو یار ورځ ته خو په دې کې ثواب ډیر دی ها ته خو په دې کې ثواب ډیر دی دا ثوابونه ته پټه کړي دا میاشت فضیلت لري چې نه لري دا خو ته قیاس کې کنه شارع نه ثابت خپل قیاس کې دا میاشت فضیلت لري کنه اوس قیاس مقامات دي شارع نه وخایا چې شارع ویلي علماء حواله درکوما علماء شارعان دي نه علماء شارعان دي اسلاف دي هغه چې د میاشت علماء شارعان دي تخصیص خبره دي تخصیص شرعي کې او به خبره په علماء ورکه شارع ولې حواله نه ورکه شیخ عبد الحق شارعان ندي بدعتيان دي تخصیص شرعي وکا زه به درته یو درجن علما پیش کوم چې ورته بدعت ویل دي ابن ابي الهاج ورته بدعت ویل دي مجدد الفساني سے ورته بدعت ویل دي فتاوی حقانی ورته بدعت ویل دي د دیوبند ټولو فتاوی ورته بدعت ویل دي فتاوی حقانی ولا شارعان دلیل ویل دي دلیل دا چې تخصیص شرعي کې شارع نه ثابت دا د کوبري نوم لانه وي د فدواړو مو کوکري ویلي او دواړو غلط ویلي نو تر حقانی ولا شارع دي نو ته کوکبري ولې وای کوکبري کاپتم فتح ورکه باتم فتح ورکه دا کوکبري دي کوکري مسکته ابو لیکله
د دې تمیر تور کا کوکری فتاوی حقانی لیکلې د راهي سنت لیکلې ده اکثر فتاوی لیکلې حقانی والا فتاوی د خلک دی ګوره د کوکبری او د کوکری فرق نشي کولای خو هغه غلط لیکلې فتاوی غلط ویلې غلط تام ویلې کنه تا کوکبری دی ولې ویلې ده کوکبری کاپ ته دیم فتح ور کړی با ته دیم فتح ور کړی دا ولې موږ د فتح ور کړی غلط یې مو وای دا کوکبری دی نو خو ما درته اوس صحیح کړو اوس دې ما نه واورېدو صحیح دې کړو ته قسم وکړه چې تاسو کوکبري ویلې که کوکبري دې ویلې د حالې د حقانیه حواله د کتلې نه سي ته د حقانیه وزته دا وایم ته حقانیه والا شارعان دي که غیر شارعان دي حقانیه والا خدای دې کته د کوکبري یو خبره کوه زد مکوه ته وایي تخصیص شرعي ته څه ته وایي تخصیص شرعي څه ته وایي شارع دي که غیر شارع دي یو خبر راستنه اول خبره په نه شارع یو الله دی یو الله دی الله پاک شارع حقيقي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم شارع مجازي دی تخصیص شرعي دی ته وایي چې شارع بکړي تخصیص شرعي به دی ته وایي چې شارع کړي کچر ته فتاوی حقانی و ګوره خبره ته وکړه ده کنه اصل خبره ته تراشه ګوره زه ته مسله واضحه کوم زه ته مسله واری واضحه کوم ګډ وډ مګه کیږي کنه مړه ګډ وډ واری مګه کیږي امام صاحب شارح دی شارح خو بني شارع ته ځان نه شارع جوړ کړی دی په بل چم دا ګمان کې چې بل څه کوم ځان شارع وایي خپل مذهب د امام صاحب ثابت نه خو شارع څه ثابت اخو اجتهادیت دي کنه اجتهادیت چې هغه د شارع د قران او د سنت نه مسائل روباسي مجتهد د اجتهادیت کې د سنت مسائل راځي چې دا به ولې نه مني اخو چې د مجتهدین هم نه دی او اجتهادیت کوم د خبره نه دا د مسائل راځي خاص د مجتهد کار دی اجتهادیت بالکل د مجتهد کار دی او دا هر مسأله اجتهادیه ده اجتهادیت جدا دي منصوصات جدا دي اعتقادیات جدا دي منصوصي مسائل اوس وتحديد کنه ته یواري ما تاسو واري مسله واضحه ته مسله واري واضحه کته دا وایا تفسیر شرعي ته وایي تفسیر شرعي ته وایي اجتهادیات به مجتهد بل څوک نشي کولای کنه نه اصل مسله دې پرې خو ده تفسیر شرعي ته وایي تفسیر شرعي کې و تحديد کته چل دی وکړو نه تفسیر شرعي نه و تحديد دا د ستن په بیسکاری روزه ماتیږي کنه دا کوم مجتهد حل کړي دا خدای زماني علما حل کړي دا مجتهدین ته بوله ته و تحديد تفسیر شرعي نه ولي و تحديد هغه مسله ختمه شو کپاتې شو خو تر څو ولار ته پلای خواته وزغلي بل زابلي خواته راځه تفسیر شرعي خلاص کړه دا امام ته مبارک شارح دی دا مسائل ټول اجتهادیه دي که غیر اجتهادي مسائل هم شته خو مسله درته خط تفسیر شرعي کې خو مطلب باب د فرع فر شو وزدي تم درته راوړم ته ما ته ورونیسه دې جواب در کوم دې جواب در کوم هغه وخت ورکړه ته جواب راکړه ها زه خپل نظر د ښکارا کوم تفسیر شرعي کې ته جواب راکړه خزه صحیح ده او تفسیر شرعي ته څه وایي دا اته د رنګور شیخ صاحب محترم موږ همیشه دا ویل دي موږ میلاد به چې هر وخت وسی هر میاشت وسی کړه په نامه کړي میلاد په نامه چې پر شرعي طریقو مشتمل وي پر غیر شرعي افعال مشتمل نه وي د مذهب خلکو د نور خلکو میلادونه مونږ نه ثابتو خو البته دا وایي ورسره موږ وایي چې دا خاص میاشت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مناسبت په خاطر چې رښتیا کې د شیخ ادریس صاحب بیان مو والدي تاسو به دروازه چې هغه مو د نبی علیه السلام د مناسبت په خاطر دغه میاشت کې دی ول منځل سي شیخ عبدالحق صاحب وایي د نبی علیه السلام د مناسبت په خاطر اوس وخت کې چې جواب درکم وخت کې ورګه پوه شوم ادریس شیخ په دې افترا وکړه ادریس شیخ په دې افترا وکړه ادریس شیخ نه ورګه دروغ دی ما خبر ته دروغ دی ویلي نو ته دروغ وای کنه ادریس شیخ بیان وسو ما سره دی هغه تاسو نه دی ویلي ادریس درته ویلې سم بیا سپک الفاظ بنوي ته شیخ ځان وای کنه سپک وای نو ته خاندانی سپک سره وای چې څومره ویل شي وای احساس عادت پاتې دا نو چې دروغ دی ویل لاند سم خبره اوس ادریس شیخ چې دروغ ویل کنه ادریس شیخ په دروغ ویلي ادریس شیخ دا څنګه دی ویلي چې په دې مېش کې جایز دی په بل کې ناجایز دی دایم نه دی ویلي چې په دې مېش کې ثواب ډیر دی په بل کې کم دی صرف دومره ویلي دي چې دې مېش په مناسبت په دې مېش کې جلسه کولای شي دا نه دی ویلي چې په دې مېش کې ثواب ډیر دی خبر درته کوم نو خبر دې ثواب پایلې کنه ته خو دې زیات ثواب پایلې ته دې شیخ په شان خو نه وای کنه دې شیخ په دروغ مو وایا دروغ مو وایا دې شیخ په دغه بیان اوس ما سره شته هغه داسې ویلي دي چې په دې مېش کې کولای شي دا نه دی ویلي چې په دې مېش کې ثواب ډیر دی خلک دې ورسته خلک ورسته په نامه باندې نوم دې چې الله مسوړه دې ځان ته شیخ وایي تر څه خبرې کوي سپکه مت فراته سپکه نه درته کوم ګوره فعلی انداز تر ځګه ما ته غوښتل شیخ صاحب لکه څه شي سپک دی سپک مې څه ویلي دي
ورته ته ونیسه زه علمي انداز سره زګېږم ما ته تقریر مه کوه خبره وکړه تقریر ما ته مه کوه حقیقت وایه نو دروغ مه وایه که نه ادریس شیخ صاحب پسې دې ولې دروغ ویلي هغه کله ویلي دي چې په دې میاشت کې ثواب ډېر دی بیا اوس کلیپ در استوم په تا اورم ما سره د کلیپ ما اوس نشرولو دی ادریس شیخ صاحب کلیپ ما نشرولو هغه ویلي دي ولګوه دې موبایل ته ولګوه چې خلک یې واوري ما استاد خبرو سره واوري ولګوه په دغه موبایل کې چې ستا په ټلیفون اخته ما زه غواړم چې څه دلایل درته وایم نه ته دلیل مه وایه د ادریس شیخ صاحب کلیپ ولګوه دردا پرېږده شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب کلیپ ولګوه هغه په کلیپ کې ماته دا خبره ثابته کړه چې ادریس شیخ صاحب ویلي چې په دې میاشت کې ثواب ډېر دی په بله کې کم دی هغه په دې میاشت کې جایز دی په بله کې جایز نه دی د ادریس شیخ صاحب په خبرو کې ماته تخصیص وښیه ګوره زما اوس تا خبره په تخصیص کې ده که د ادریس شیخ صاحب په کلیپ کې ماته تخصیص خو ډېر شوی ښه کتاب ته غوږ نیسې که نه زه ستا تقریر ته غوږ نه نیسم خبره ما سره کوه دلایل وایه ته ماته مقرر نه او نه زه ستا مقتدي یم چې ته ماته د جمعې پورې تقریر کوې د ادریس شیخ صاحب خبره دې ورکړه دلایل وایم ته خو به زما دلایلو ته غوږ نیسې که نه څنګه نوم د حقاني پر ځان نږدې خو دا نوم خو له ځانه لرې کوه شرمېږه ما ته غوږ ونیسه ګوره شرمېدلې خانداني شرمېدلې خبرې ته غوږ کېږده دا د ادریس شیخ صاحب خبره ته سپینه کړه بیا مخکې ځه دغه لیکلي دي شیخ عبدالحق صاحب هغه پرېږده ادریس شیخ خبره دې دروغ وکړه که رښتیا دې وکړه ادریس شیخ صاحب دا ویلي دي چې د میاشتې مناسبت د تخصیص خبره کړې ده د تخصیص خبره چا به درته ویله د تخصیص خبره کړې ده ریکارډ یې که زه همدې وجې نه پوهېږم چې تا دا منافقت د اول نه شروع کړی دی چې ته اوس دا فیسبوک ته ورکې په ما باندې ځان مشهورې څوک دې پېژني نه او ما سره خبره کوې خدای به دلته ته هدایت وکړي چې ګوره دا ملا نه دی دغسې حال دی پر میدان باندې چې هر مولا څه معنا مولا څه معنا ته د مولا د لفظ معنا ما ته وکړه مولا څه معنا چې ستا حق علمیت معلوم شي مولا څه معنا ته حقیقت کې علم نه لري ګوره دغسې شی صحیح ده هغه به دنیا فیصله کوي دنیا به خبره کوي خو زه به ما وي دا سره خبره ده قاضي کړې ته معنا یې مقلدینو سره دې کوله خلکو ته دې سپکې ویلې خلکو اورېدلي دي اوس ما ته یې مه کوه زه خبر درته کوم ګوره که رښتیاګو حقاني زما خبرې ته غوږ ونیسه زه دلایل درته وایم تقریر مه کوه دا د ادریس شیخ خبره کې ما ته تخصیص ثابت کړه مولا لیکلي دي دا ورځ